نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. محترم حاضرین مسلمانانو بچو ځوانانو بوډاګانو د الله کتاب عاشقانو، نن تاسو دلته راجمع شوي په یو عظیم مقصد باندې چې هغه د الله د کتاب ختم یعنی ځان ته رسېدلی دی. زموږ یو ملګري زموږ یو بچي سهیل عزیز مولانا هغه د سواتو کال محنت کو او اختتام ته راتولی، نن یې مال او تاسو دا دعوت را کړی مال د بیان او تاسو د اورېدو. الله نه دعا کوو، د الله نه دعا کوو، تاسو هم دعا کوئ چې زما د خولې نه خبرې وباسي چې اول هغه د الله د رضا وي، بیا زما د خیر وي، بیا ستاسو د خیر وي. او الله زما د خولې نه خبرې وباسي چې هغه الله د خفګان پکې یو هم نه وي. او الله دې بیا موږ له او تاسو د عمل توفیق هم راکړي. او الله دې زموږ د خولو نه ټول دنیا ته ورسېدا زموږ میشن دی، بلکې زما څه میشن دی د نبي اسلام میشن و. نبي اسلام تعالی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول او زما محبوب پیغمبر بلغ، کم ته دا نه دی چې پلان کې دا ته بلغ ورسوه هغه کتاب چې ما راوړی تا ته، مطلب چې ټول دنیا ته ورسوه. نبي اسلام وایي زه په څو صفتونو باندې نور پیغمبران نه غوره یم. یو هغې دا ده چې هغې لېږلي شو خپلو قومونو ته، زه رالېږل شوی یم ټول دنیا ته. نو نبي اسلام میشن ټول دنیا ته و. نو که نبي اسلام ژوندی وی او هغه ته موقع وی، هغه ټول دنیا ته خپل رسو. دغه میشن چې څنګه د نبي اسلام و، دا میشن زما هم دی، د هر مسلمان دی. لکه څنګه چې الله نبي اسلام ته چې بلغ ما انزل الیک من ربک، دقه رنګ نبي اسلام موږ ته وایي چې بلغوا عني ولو آیه، ورسوئ د الله کتاب اگر چې یو آیت وي، چلې ته موږ خو یو آیت زده کړو. که بوډا یې نشي زده کولی یو آیت زده کړو، یو آیت خو هر سړی زده کولی شي، بوډا یې زده کولی شي، ځوان یې زده کولی شي، خو لږ اراده او نیت والا پکار دی. نو چې یو آیت زده کړه ته د یو آیت عالم شوې، او دا په تا فرض شو لکه څنګه چې قرآن کریم زده کول فرض دي په هر مسلمان. دا په تاسو چې علني ویلي زما ته پته ده، یو مولا دا خبر نه کوي دا فرض دی، حالانکه د ټولو فرایضو نه زیات فرض د الله کتاب دی. د الله کتاب چې نه ویل د هغه به څه موزي، د الله کتاب چې نه ویل د هغه ایمان هم نه وري. ایمان دی کتاب کې یو د خلی ایمان دی، یا من قال لا اله الا الله دخل جنه، دا خو خبره ده، خو دا خبره ډېره ګهره ده، دې کې ډېره ګهرایي ده. ته دا د خلی خبره په خلی باندې منافقان ویل لا اله الا الله محمد رسول الله، لیکن الله وایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، په خولې باندې وایي لیکن الله ایمان والا نه دي. ځکه ایمان دننه کېږي سړي ته په قرآن باندې. په قرآن کریم کې راځي سورت حجرات 26 سپاره کې آیات دی، آیت نمبر 14 دی. غالبا د باندېجانو خبره کوي وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم. باندېجان وایي نبی اسلام ته چې موږ ایمان راوړی، وایي تو ته وایه چې لم تؤمنو، تاسو ایمان نه راوړی، ولکن قولوا اسلمنا، وایه چې موږ اسلام راوړی. ټیک د مزونه به کوئ، حجونه به کوئ، روژې به ساتئ، څه خیرات به کوئ، لیکن ایمان نه راوړی. ولم يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ستاسو زړونو ته دننه شوی نه دی. ایمان دننه کېږي زړونو ته په هغه وخت کې چې قرآن وایي. په قرآن کریم کې دوه قسمه صورتونه دي، خو د چا چې تعلق یې پرې پوهېږي. یو ته وایي مکي صورتونه او یو ته وایي مدني صورتونه. مکي صورتونه هغه دي چې د هجرت نه مخکې کوم نازل شوي په نبي اسلام باندې. هغې کې لومبی اقرا بسم ربک الذي خلق، او مدني صورتونه چې کوم دی هغه دي چې هغه نبي د هجرت نه بعد نازل شوي دي. مکی صورتونو کې تش ایمان دی، تش ایمان. هغې کې د مونځ بیان نشته، د روژې نشته، د حج نشته، د هېڅ هم نشته. هغه خبرې چې د ایمان سره متعلق دي یا د ایمان په مخالفت کې کومه خبرې دي
هغه تعالی ایمان سیټ کوي سیټینګ درکوي د ایمان د دې غاړه سیټینګ درکوي دغه واتیا سورتونه دي یا شپږ اتیا د کتش د ایمان د سیټینګ خبرې دي چې سړی قرآن نه ویلې د لا ان د لا د کلمې د ایمان د کلمه د دوه جوړ دوی سیره یو د لا اله الا الله او دویم د محمد رسول الله مکی سورتونه چې سورې ډومبني دا تش د لا اله الا الله تشریک استعاره ته کوزي چې کله یې ته د لا اله الا الله کو شو ته هغه انسان نه ابو ذلی بل بهادره کې بدل شي هغه بخل باندې په سخاوت کې بدل شوی دارنګي بهایي باندې په حیا کې بدل شوی دا داسې کتاب بندل دغه راولي انقلاب پیدا کوي نو د دې لا اله الا الله په دې مطلب باندې پوکي دا بلړه ته کوسي کومړه ته دا کوشو دی وجنه اقبال وای فاش گویم آج درل مزمرت سپاخ ورته کوم چې پړه کې پرتا ای کتابه نه سیده دیگر دا عام کتاب نه دا بل شی دی ادا الله په طریق سره قران تکین په پوښی دا کتاب نه دی دا د الله کلام نه دا الله صفات دی ای کتابه نه چې دا عام کتاب نه دا جدا شی دی چو بجا در رفت جان دیگر شول کله چې دا قران کریم نه ورته کوشي نو ورته بیا انقلاب راغلی هغه ورنی کم چې مخ کو بوذلی ختم شي بخل ختم شي بهایي ختم شي دارنګي سخاوت راشي او چو جان چو دیگر شد جهان دیگر شد کله چې فرق انقلاب راشي په قران سره نو هغه بیا دنیا کې انقلاب راولي او دا تاسو دلی کې تاریخ هم صلی الله ویلي نو تاسو دلی دي چې صحابه کرام لګو خلکو او دنیا په فتح کول وخت کې انګریزانو په دې باندې تقریبا شپږ 200 کاله مخکې ریسرچ وکړ چې دای څه کم شو چې د دوره لږ وخت کې تقریبا 35 40 سال کې ټول دنیا باندې حاوی شو ټول دنیا د خپل اندراله هغه دا پته چې دا قران دی وجنه ای کوشش شروع کړي چې مسلمانان د قران وایي دا داسې کتاب د عام کتاب نه دی کنه دې سره مکمل بدلی نو هغه د دې لپاره بیا خپل ایجنټان مقرر په دې ملک کې چې دې دا هغه دا شی پروپاګاندا ګډه کړه چې قران د پر شپږ علوم په کار دي او که چا د علوم بهر بغیر قران دې کافر دی سخت پروپاګاندا ګوره د موږ نه څوک نه مرګي موږ کډیر ثواب دی روجیو نساء حج ده خطابه توي قران مو په دې کافر شي دا کافر کېدو کتاب دا مسلمانانه کتاب په دې خلک مسلمانان شي نو خبره ده چې قران کریم دی وې کنه نو ته ځان پته دي ته هغه مسلمان نه کم چې مخ کو ته هغه بوزدل نه ته بهادری تاکي به قناعتي تاکي به بخ دغه نه لالچ بونی نو دا الله احسان دی په دې ملک زنګ ملګرو زمونږ لکونه کې مهنت خو دوام وسه مهنت دا الله احسان او الله را توفیق راکړو موږ د 1995 نه کار شروع کړو جناکایم به کراتلی په فرده کې بناسه او الکانم راتله دا اوس اور دا چې دا نواز مولوی صاحب دی یا دا عبد الله دی دا ما شومان الکانو واړو دا کله چې مختلف بناسي او دې کې دا څه کړه چې ما دې سره تمام نو لیکن دا غینه چې کوم کار الله واغ بعض خلکو ما ډیره تمام لیکن دا الله په سلی جدای زمونږه تمه څنګه امیدونه جدای ډیر ښه خلکانو سره ډیر تیر لکانو هغه بس دا الله ته معلوم چې دې کار نو د ډیر خفو ما بیا یو وخت دا راغی چې زماړه دا عمر چې مړه دا کتاب اهل نو بیا ما قران کې دا شان کتابونه یا آیاتونه کتله ولو علم الله فيهم خير لا اسمع ولو اسمع ولا هم موردون سورۃ توبه کې آیات نمبر 20 دی غالبا ولو علم الله فيهم خير کا الله ته پر چې به کې خیر شته لا اسمعهم خامخ قران به منو دلو ولو اسمع که خدا په قران وتاورول وي پدا ځل کې دی کې خیر نه الله ته په خیر نو لا تعالی دی بیا ما وختله همیشه دی اوریدون کې دي نو بیا ما دغه خش ما زمونه دا د قران او کی چې هغه کې بیا ګن په کراوته ځکه دې سره پرېز ډیر ډیر پکار دی یو خو بدی کې هر چا سره ګپ شپ نه ساتي بل بدی کې به خوراک حرام نه شي زرغونه شایبه به کې وي د حرامو اب نه خوري ځکه دا ډیر لوی کار دی
دا د الله د کتاب بیانو. یو حدیث کې راځي الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. حلال معلوم دی هر طرف پوه دی، حرام معلوم دی هر طرف پوهېږي. تقریبا زنا حرامه ده، دارنګې سود حرام ډېر ټول خلک پوهېږي. وبینهما مشتبهات، د حرام او د حلال منځ کې مشتبه شیان دي. لا یعلمهن کثیر من الناس، اکثر خلک دغه مشتبهات شیان نه پیژني. پوه شئ. نو بیا وایي ډېر یعنې لږ خلک پرې پوهېږي علما. بیا وایي نبي اسلام من اتقى شبهات، چا چې مشتبه شي نو ځان بچ که، حرام نه مشتبه، فقد استبرأ لدین ولعرض، د خپل دین هم بچ که او د خپل عزت هم بچ که. ومن وقع فی شبهات، چې مشتبه شی وخوړه یعنې د ده یقین نشي، د ده یعنې شک دی چې حلال که حرام، په دغه شک کې دی وایي نه یې خورم زه، کیدای شي حرامي. نو فمن اتقى شبهات، چې ځان وساته، فقد استبرأ لعرض و دین، خپل عزت یې بچ که، خپل دین. ومن وقع فی شبهات، څوک چې په شبهاتو مشتبه شیانو کې واقع شه، وایي هر څه ټیک دي. لکه اکثر موږ خلک وایو ډومبار د خیراتونه مړي پسې مه کوئ، دا مه خورئ. دا نبي اسلام نه دي ویلي، نه صحابه کړي. درې دي خو د غم دی که بالکل ناروا دي. 3 ورځو بعد چې بیا کله خیرات کوي کوي، خو په هغې کې بیا د غریب سړی دی وخوري، مالدار دی، او د ماشوم د یتیم د هغې خیرات مه کوئ. اوس که دغه شبهه درله مې وخوره، قرآن که دا وخوړه ما ته یقین دی. ډېر ښه خلک یې خو بعد وایي نه مړه خیر دی، نو بل به خفه شي، نو الله خفه کړي، بیا قرآن نه کټ شي. دارنګې بعضې خلک چې د الله دشمنان دي، اتا دا وره چې د الله کتاب دشمن دی، خدای پاک د خپل کتاب خدمت توفیق نه ورکړي او تا سره دوستي شروع کړي، نو ته به خامخا کټ کېږي. یعنې څوک د الله د کتاب د کټ کېدو خیال هم نشي راوستی پړه کې. دا خو داسې کتاب دی، رړه به بیا کېږه نه شي راتلی قرآن، رړه به کېږه نه شي راتلی. تاسو دا خبره ده. موږ چې کله قرآن شروع کوو نو اول د قرآن موږ آداب ذکر کوو. لومبی پکې اخلاص، چې نیت کې اخلاص پیدا کا، چې خالص د الله رضا پر قرآن زده کوم، قرآن د الله رضا پر بیانوم. نه به مې صلی علي چې د چا نه، نه به زمانه چې چا له علي د الله رضا له به دیم راغلي، او موږ به هم کوو. دویم موږ ذکر کوو عظمت د قرآن، چې خدای پاک کتاب به تا ته هر یو شي نه عظیم ښکاري، چې هر شی دی پاتې شي قرآن به نه پرېږدي. دریم موږ ذکر کوو د خوراک ادب، چې هر شی به نه خورې. یو خادی ده په هغې کې ډنګه ډوچه شوي دي، یقین وکړه که زه ما په ځان باندې دا یقین دی که ما وخوړه به قرآن ما ته د الله حاجت دی، که زه به نه یم مانه بل څوک ښه پیدا کړي. دا د الله کار دی، الله زه منتخب کړی یم اوس په دې لږ وخت کې، دې لږ ځای کې. نو که زه لوګ د الله وکړم ما ونه مانه پیغمبر اسلام الله ما کړ چې مانه بل ښه پیدا کړي، لوګو نه به دا دغه په کار دي احتیاطونه. نور قرآن نهایت اسان دی. دې له علوم چې دا غلط دي، خدای دغه کار کول نشي، مشتبه شیان نه چې خو حرام وخوري. د مړي ورځ د ډومبر د مولا ورته راغله، دې سودا پې وایي مړه لاله. زموږ یو ملګری و اوس په افغانستان کې دی، شاید چې اوري دا خبرې، عمر نه و، هغه د یو دلته د یو مولا سره ملګری و، موږ به ورته ټوکې کول، موږ ته د هغه شاګرد دی. هغه سره و، نو ما ته یې ویل چې چېرته به چېرته دغه ډوډۍ وه، نو موږ زه یو بل ملګری موږ به بوتلو، نو ما ورته تاسو له بوتلئ ویل د رکشې کرایه به موږ ورکول. ماشومان وخت کې داسې د 10-12 کارو یې کرایه به موږ ورکوله که نه. ملا صاحب خو کرایه خو نه 10 روپۍ کرایه وه پخوا. نو ما چې زه تا رالم قرآن له، نو بیا ما ته چې هلکه پلانکي ځای کې خیرات دی او د ولیمه راځه شوي، ما ته چې ډوډۍ ګډې شوي، دلې ونه وې په دې کې خو نه ګډې شوي، راځه مړه. ما چې نه مړه په دې کې خو نه ګډې شوي. نو چې کوم سړی د هغه دا کړي یا به قرآن زده کړي. قرآن پاک دی، قرآن پاک دی، د پاک ذات کتاب دی، دې به ته عقیده هم پاکه ساتې او دې له به خوراک هم پاک ساتې، عمل به هم پاک کړې. که عمل کې لږ نه وي دا بیا د قرآن نه کټ کېږي. لږ نه به کې راشي زموږ زنانه ولې تېز روانې وي، هغوی په دې باندې مقابلې کوي، پلاران سره خاوندان سره. ولې هغوی ته پته ده چې که لږ ما اخوا د هغو کټ شوي بیم، الله د الله چا ته ضرورت دی، که زه نه یم بله، که بل نه بل نه بل، الله ته ګرانه نه هلاکه د هر چا نه کار راستی شي. نو دې ځای کې د هلک زموږ د ماشوم غرض اوس هغه هم سړی دی، بچی دی، سهیل مولانا، هغه دا خط ورته دا 3 سورتونه موږ ته په دې تشریح کوو. قل هو الله احد، هو شان دا دی الله دی، یو خو دومې ما، یو خو تومې مې، یو خو نبي اسلام مو،
یو خو ابوبکر صدیق هر سړی یو دی نو الله څنګه یو دی دا مخکې لفظ الله الصمد الله یو دی خو صمد هم دی زه یو یم تم یو نبی اسلام یو لیکن صمد نو صمد هغه چاته وي چې هغه د بل حاجت پوره کوي د هغه چاته حاجت دی دا یو صفت د الله دی بس نه د پیغمبر دی نه د ولی دی نه فرښتې دی هر یو که پیغمبر دی د مور په خېټه کې الله ته حاجتمند و الله ولا هلته کې بدن ورکړی خوراک ول ورکړی ماشوموال کې د مور د سینونو ولا فایت جاری کړي بیماری پرې راغلي الله ته لرې کړي قرآن کریم دا ټول ذکر کړي نو انسان به یو وي که پیغمبر وي که ولی لیکن صمد بني داسې یو دی چې صمد هم دی لم یلد نه ته څوک پیدا دي یا څوک زیه نشته زیه د سړي نایب وي که نه چې ګنده به الله بني بیا به د هغه زیه به د په ځای باندې صمد شوي نه داسې نشته ولم یولد انا چا نه پیدا دی یعنی نه چا نائب دی ولم یکن له کفوا احد انشته الله لا په مثل د الله هیڅوک به هیڅ صفت کې هیڅوک نه پیغمبر نه ولی نه فرښتہ او نه جن په هیڅ صفت کې هیڅ یو کس احد نشته اوس چې تا دا ومنل دا سورۃ دی سورۃ الاخلاص اخلاص معنی صفاکول او دا څه صفاکي ایمان نبی اسلام وای ار یو شی زنګ نیسی ان القلوب لا دارونه چې دی دا زنګ نیسی لکه څنګه چې اوس په نوانه او باور شي او غزل نیسی نبی اسلام وای صحابه وای چې دی بیا صفای سره نبی اسلام وای د الله کتاب بیانو ډیر په ځان په دا بیا غزنګ لري کوي نو دا غ صورت دی چې دا زنګ لري کوي اوس لم یکن له کفوا احد نشته الله لا په مثل د الله ایسو کوم نه په ایسو صفات کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم سورہ قرآن کریم پورا شخا د قرآن چې مضمونو چې د الله واله ثابتول مخلوق عاجزي او د قرآن اصل مضمون دا کړي د الله یو واله ثابتول په خپل صفاتو کې د الله په شان هیڅ حکم نشته لکه الله مې کله کو په نه خدای په میخ او اخره کې نو دا کرانګي تا ته ایمان حاصل شو کلک اوس د دې ایمان حفاظت وکړي د هر یو شی غلوم وي د خزانه غلوي د پټي غلوي د باغ غلوي هر قسم غلوي نو د دې شی غل چې کوم دی اصل څه هغه شیطان دغه شیطان ویلو چې کله آدم بابا الله پیدا ک او وی وته چې یو سجود آدم فسجدوا الا ابلیس ټول سجده وکړه الله آدم بابا طرف ته لیکن ابلیس نو کړه ابا او استكبر وکانه من الکافرین د انکار وکړه او د الله په علم کې کافرو خو بس کفر ښکار الله ولا ښکار کړ ادارنګ بل ځای کې راځي فبما غويتن لا قدن لهم صراطك المستقيم فصاب دا چې د پریشان کړم د وجنه ولا قدن لهم صراطك المستقيم ستا په لار کې د بدی تکې نه ما ثم لاتين من بين ايديهم بیا د مخ نه راځم من کوم به ومن خلف نشانه ورادم وان ایمانهم د خطر ورادم وان شمائلهم د گستر ولا تجدو اکثر شاکرین اکثریت دا نه چې ولا تجدو اکثر مؤمنین نه ایمان به وي خو لیکن د الله د دوی نعمت شکر به نشاته کو د الله د کتاب شکر سره دا ذکر په دې امر بل رسول دی امام راضی په دغه دایلی کې سورته اعراف 14 ولسم آیات ده په دې باندې لیکي و شیطان په دې شیطان دا ډیر ریال دی پته وتا چې ایمان دی کنه خو چې قرآن سره بس ایمان دی نقصان دی شیطان له نقصان نشي ورکو دی خپل نقصان دی لکه کله چې دی شاکر شه د خدای د کتاب ته کینې دا د شیطان لا ماتي شیطان مشر ختمي شیطان دې د بار راوته نه دی ملک د شیطان ایجنټان دا پروپاګاندا کړو چې علوم په کار شپارته کوئی دوه یو په کې ود د بریلیانو هغه دوی شولم چې ما وکړم کې یو چې الجبر بم زکه ریاضي بم زکه او جیومټري بم زکه ماشاءالله بس دا به دوی شه ما دا اوس نیم خر کې دی شو زیات شي دا ټول څه جو د انګریزانو خوشاله دی ملک یو ګوري کنه دی ملک یو ګوري په نور ملکونو دا نشته دا صرف په دې ملک دی په دې ملک هندستان کې پاکستان کې د علوم په عربو کې دا نشته
او الله نبی اسلام ته جوړم به وحی علی و اقرا بسم ربک الذی خلق رومبه نبی اسلام د الله کتاب شروع کړ دا نه ویلي چې ولته علوم خا دارنګه سورۃ توبه کې آیت نمبر 5 کې وایي وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى اسمع كلام الله که یو مشرکان کې او تن تانه پناه واړي نو پناه ولور کا فاجره حتى اسمع كلام الله تر دې ور الله کتاب دا نو ته سر په نه شروع کا او ته نور روم شروع کا دغه علوم نه دي زه په داوی سره واما چې مولا له قران نور دي په داوی سره واما دغه چې قران دی لوري بداسې نو د قران والو شکرون ته وګوره د کردار وګوره ادا سین بل ته بلاس بنن نه نیو چې کله قران ته وان ستاسو اړه کې دور زیاته مضبوطی راشي ته بیا نه مرګ یریږي او نه چانه د شاه خوشامان د کول چې تاسو عزت کوي ته بوله ډیر کوي لیکن ته چمچګری نه کوي بیا دا د قران کمال دی نور تاسو وګورئ چې دا شان نه نو یو مولا دی هغه د فوجي دوره صفات کړی نو بیا یو سړی دغه په مخه کړی هغه مولا هغه نه چل خطا کړی ټول هغه په ما د الله بندګان د غلطي کړی که نه هغه خو د پښتنو وی خو باسه او ته لګیا تا دې لګیا دی ور صفت کوي هغه چې کوم کار کوي پښتنو سره په تیرا کې هغه دا غي وای کنه حق وای کنه حق نشو ول دغه دلته یو ملګری والله دی بخي هو ډېر تیز دا نه زیات مخکو د دې محمد رحمان صاحب ملګری و مفتی صاحب الله دی بخي ما وی چې ما سره بلال چې مفتی صاحب دا مولیان په مخ واخله څنګه چې هغه دغه طرف پرې پوجام خو بس هغه ما سره مله نشه او الله دی به هله دولا غدا کې لوی مرتبه ورکې دوم خو ملګری کله کوم نو اوس تاسو چل خی چې شیطانان به تاسو ملګری کیږي او تاسو د قران باندې دا سوال کوو قل اعوذ برب الفلق و پناور پرفش لونکي وانه دانوش لې تیغ تر واسي تیاروش لې رڼا ته واسي فسار کې رڼا شي دارنګي ګټه ماته شي داغه نه چینرا یا چالو شي دارنګي اډو کې مات شي د عام د کجوري هغه نه تیغ راوځي نو الله څنګه یړونو کې د قران او د سنت تیغون را بهر کړه زموږ قران زموږ اړه کې د رڼاګانې دنه کې خدای اړه دی ولا کولاو کو او دی باندې بیا تیرې مراولي ومن شر ما خلق شر دان چې پیدا کړی ځکه د الله مخلوقات کې دوه قسم مخلوقات دي یو د خیر دی یو د شر دی د خیر والا مسلمان فرښتې دي چې د سر د شر ماده نشته او د شر والا شیطانان دي نو هغه کې لغونه کې خیر نشته خو ډېر پکې شر دی اما باقي انسانان دي انسانانو کې خیر ډیر دی شر پکې کم دی خو غل قرآن ته کې نه خیر ډیر شي او شر ختم شي دی بیا د فرښتې نه بر لړ څنګه چې ما نه مخ کې مولانا عابد صاحب ویلي چې که انسان چې قرآن وایي صحیح او عمل پې وکړي نو د فرښتونه برتل دا خبره ده چې امام غزالی کړی غالبا هغه کړی ده چې درې قسمه د عقل والا مخلوقات دي یو فرښتې دي یو انسانان یو جنات دي نو فرښتو کې سر نه ګناه ماده نشته او په شیطانانو کې د شر ماده ډیره او په انسانانو کې شر شته او خیر نشته نو که انسانانو کې اوسړې قرآن تکیدي او د دانم د حیوانات نوم د قتل لاړ شي تاسو ورسمره د وسور ساتلین چې قرآن تغنینا ته بیا داسې کارو شروع کړي چې هغه غویانم نه کړي انسان نبی حیوان جو حیوان نمبر لړ شي نو دې دا کې مو د چل خې دا وایا قل اعوذ برب الفلق و پناوان پرفش لونکي من شر ما خلق شر دانش پیدا کړی دی الله ومن شر غاسق شر ترينا اذا وقب کلشي پریودي یعنی خط لکه اوس چې څنګه تیار ده دې کې شیطانان ډیر کار کوي ومن شر النفاثات في العقد هذا شر د بكون كنا في العقد په غوټو کې عقد غوټه د وای مجالس وای د شر د پروپاګاندا کوونکو نه په مجالس کې چې وایي د دان منی دی اولیاء نه منی او د دعا نه منی سو کوئی دی خیراتون نه منی مونږ وو چې څوک اولیاء نه مني مسلمان نه دی څوک خیرات نه مني د قرآن نه منکر دی قرآن منکر په کافری څوک چې دعا نه مني دی خو بالکل د ابو جهل نه زیات کافر دی خو مونږ وو یا درې وړه به منی اولیاء به منی خو اولیاء به منی خدای به نه منی مونږ دا و چې سجدیو ته مکو رانت شو ته مو ګیاروي په نوم باندې مور کو
ان دی وای دی اولیاء نه مني موږ وو الله د هر یو شي فرق یو خدای دی د خپل صفات دي یو پیغمبران دی خپل صفات دي او یو اولیاء دی خپل صفات دي د هر یو خپل صفات دي او خدای صفات پیغمبر لوي انت بیا کافر کېږي یا د خدای صفات دی اولیاء لوي ته کافر کېږي یا د باندې صفات دی الله بیا هم کافر کېږي لکه په کور کې پلار مې بچو مې او د پلار خپل صفات دی بچو خپل صفات دي په کور کې خدام وي او مور مې اوس که چېرته مور صفات دی ښځې لوي نو یعنې ښځې ته مور وي خدر باندې طلا کېږي او که د ښځې صفات دی مور لوي نو کافر کېږي دارنګې که پلار ته د بچی وي نو بې ادبي ده او که دوی ته ډېړې وي د هر چا خپله مرتبه ده قرآن تا ته دا ښیي چې د چا څه درجه د اکه کې ګڼه د خدایتوب ته مه رسوه سړی نو دا پروپیګنډ کوي اولیاء نه مني اولیاء چې نه مني مسلمان نه دی خو اولیاء ته څه ته وایم قرآن کریم د اولیاء صفت یې کړی دی ډېرو ځایونو کې د یو آیات بیا ته وایم په سورت یونس کې آیت نمبر 2 الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خبر دا اولیاء د الله چې دي لا خوف علیهم نه به یره په دې باندې د سبا لپاره خوب هغه یره ته سړي سره غمي سبا سخت کومه سبا خورم ولا هم یحزنون نه به غمجن شي تیر شي وخت خودن دې ته وي چې یو کار مکه شي پلار مړي یا دې مړي یا څه نقصان لري دې په خپي دا د ولی نه خلا چې دې به مطمئني په هر حالت کې نه به د سبا غم کوي نه به نن غم کوي دا نه به پرون په خپي دا چې د چاوي اگر شکر د الله دا او نن مسلمانان ټول وایي ګرانی ده یره دادي هغه دي ولی د قران ته نه موږ سره غم نشته قسم دې کوم سره غم دي چې سبا وسفر موږ سبا چې شوشي او خلا سبا شته نه موږ سبا پوریو کنه ابل موږ سره الله وعده کړی چې وما من دابه فی الارض الا على الله رزقها الله هر جاندار رزق زمه غسره علی را پر لزوم چې لازم الله په ځان لازم کړی دا شی چې هر جاندار لا الله دې تفر کوي که په ګټه کې دان نه ده که په اوبو کې دان نه که اسمانو کې ده که په هر ده کې کوړو کې غټ ده په سمندر کې داسې ځناور شته داسې ما ویل مچلي چې د هغه پر ورځ په یو ټیم باندې هغه 33 ټن غوښه 33 ټن تاسو حساب کوه یعنې 33,000 کیلو دا په یو ټیم باندې هغه یو نواله ده نو دا که چېرې په تا باندې تا داسې تا به کوم برابر دا دروغه هغه له الله برابرې ازمره غوښې خوري هغه له ټیک برابرې مارغان میوې خوري هغه برابرې څوک چینجي خوري ټول الله تنظیم کړی دی الله ټول تنظیم کړی دی نو دی به مطلب دا دی دا پروپیګنډې چې موږ په کېږي وایي خیرات موږ خیرات منو غرته منو دعا منو نو اولیاء به چا ته وایي چې لا خوف علیهم نه به سره یری د سبا اته د غمجن تیر شو دا اولیاء او دغه څه ده یا دا خو درجه وا صفات دې پیژن موږ الذين امنوا هغه ځان چې ایمان ورو کانو یتقون او دې ځان بچ کول کې د خلاف د قران سنت نه ته په قران پیژن ته بسنګ ځان بچ کې دا دوه صفاتونه دي یو چې ایمان دې مضبوطی ده په قران سریږي چې بل چا نه تمنې بل چا نه يردي وکانو یتقون وې دې متقیان چې ځان بچ کې دا کارونه چې الله منی کړي او یا نبی صلی الله منی کړي دا د اولیاء او صفات دي وای دی اولیاء نه موږ چې اولیاء نه قرآن نه منکر او ته منکر د قرآن ته اولیاء نه ته اولیاء پیژنې نه ته به څنګه او پیژنې ته قرآن ته ناس نه نو دا رنګ کله وای دعا نه مني دعا خو د قرآن کریم نه قرآن کریم وای ادعوا ربکم تضرعوا فيها بلکې یا وقر ربکم ادعوني استجب لكم الله ویل مان دعا غواړي حدیث کرا دی دعا مخل عبادت دعا د عبادت نچوڑ نه دی اصل دی او یو روایت کرا دی دعا هو عبادت دعا چې هغه په خپل عبادت دی نو عبادت نه انکار کو کافر دی او بای دعا بسنګ غواړي دا چې کومه دعا غواړي د مړ شوی دی لا خښونه په جمع دعا کوي دا چا ویل دا چا کړی که چا کړی موږ ته موږ به کوو دعا خوشه وای دا بد شه او بد دی هغه بد چې نبی اسلام دا کوم ځای نه کړی کې او چې نبی اسلام کړی موږ ته وخا موږ به هم کوو چې دعا کله دارنګي چې درې دي تیر شي
ان بیا په جمع باندې دعا نشته چې څوک نور راغلی موجود نو شو یا جنازې ته یا د درې دعا ته په جمع نو هغه کول شي لیکن ته بیا ځان له ټول ورکوه مړي ته خپل مړی دی مور دی مړه پلار ټول ور ته دعا هرموز نه بعد ته کوه خدا کوم ترکش دی جوړ کړو وای دعا نه مني دغه دعا موږ نه منو دا ته چې کوم ځان نه جوړه د دې وینه کوم شی چې نبی صاحب ته معنا کې نو امام مالک رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی ډېر لوی امام دی او امام من تعفر اسلام بدعتن وراو حسنتن یو سړي په دین کې یو نوې کار جوړ کړ اب یو دا ما نیکی جوړ کړه فقط زما ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرساله دا یقین راغلی نبی اسلام خیانت کړی دی سړي په نبی اسلام باندې خیانت الزام لګو یا دوره کار نبی اسلام ول نه کړم ته ول نه وي واشه موږ دا سور چې ځان طریقې کوي دا ټول خاینین دي دا الله د پیغمبر سره خیانت شروع کړل نو کله وای دای شفاعت نه مني دا ټول کیسې دي الله ته موږ عقل وای د شپږ څلونه قران بیانې بغیر دا ګناه ده نو الله موږ دې پروګرام نو ساته او موږ یو ساتو الحمدلله موږ الله نو سوال کوو ومن شر حاسد اذا حسد الشر د حسد کوم کله چې حسد وکړي حسد چې په مخ واغلی سم خبر باروانه ير دي دوی ساجتو ير دا سوې پکې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پناه ور رب د خلقو ملک الناس و بادشاہ د خلقو باندې الہ الناس باندې تروا د خلقو دریش صفات ذکر کوي یو رب یو مالک ایو الہ د انسان درې حالتونه د معشومالي د پردو ساتي او د ګناونو بچ کی ځوانای کې سړی اکثر بې لغي بې پروايي د ګناونو څخه مالک الناس ایو د بډاوال څخه منګه چیو او منګه نور څه نه غواړو منګه دغه غواړو څه چې منګه بس تر مرګه پر داسې لاړ شو چې خپل او داسه موزه کول شي او چاته محتاج نه شو بس نو دلته درې لپاره نه برب الناس ربوبیت ما شوم ته ربوبیت غواړي تربیت او ځوان چې مالک الناس الله ځوان ما بچ کړ ګناونه او الہ الناس وخدای بډا شمه زما جتو پورا کته من شر وسواس د شر د وسوسه چې الخناس پټ نغه پټ چې راځي چې ویل زبادی ته لار کې ناس الله موږ دغه د شر نه بچ کړي الذي یا خناس چې وسوسه چې په سينو د خلکو کې من الجنه د خواک هغه د پیریان نه وي هغه خناس اخواک هغه الناس د جد انسان نه پته لګي چې انسانان کې خناس شته نو الله موږ دوه قسمه شیطانان کې انسانان کوم شیطانان دي شیطان ملګری قران په بندون کړي او که په شیطان په جنات کې موږ دوه نه بچ کړي ګوره قران شروع کړه بسم الله تر څو د بیړو بیٹه کې رومبه حرف غدا با او قران اخلاص کې په ناس باندې د ناس اخر ټکه هغه سین د بیو سین یو ځاګه جوړ شته بس باندې کافی یعنی چې دا قران دی په دې باندې عمل کوله تعالی کافی دی د دنیا او د آخرت د دوړو نجات لپاره د عزت لپاره د الله سره دوستای لپاره د حرام او د حلال په جنګور لپاره دا قران لباس بس دی خو قران غوړې اخلاصي کې نه لکه څنګه زمما مرګ مخ کوي چې موږ بیا شروع کوم الله ته دا کار کوو چې الله موږ کتاب دا نه سو خلاصو د اخلاصي د دور علوم دی چې کله سړی زر کاله عمر شي مسلسل دې قران وای دا قران نه پوره کیږي او دې کې کمال دا دی چې سړی په دې تنګیږي نه ستړي کیږي نه هر ځل دا نه وي او خدای دې تاسو سره تعلق جوړ کړي الله تعالی قران ذوق پیدا کړي څه شی دی ذوق او شوق چې ودلو تکي نه ایمان ټیک او د آرام ځان ساتي بیا به قران په خوان پوښي تاسو به چې موږ شپه ورځ قران بیانول شپه ورځ نو موږ بیا شروع کوو الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله لري چې رب پالون د مخلوقات دی الرحمن عامر بانو والا ذات دوست دشمن ټول باندې مهربان دی بلکې کافرانو ډیر ور کوي الرحیم خاص به ربانو والا په مسلمانانو باندې چې دنیا کې ول ایمان نصیب کړي او آخرت کې به جنت ته بوزي مالک یوم الدین مالک ورځ جزاء او سزا د قیامت ورځ باندې با د هیڅ اختیار نه پیغمبر نه د ولی نه چانه بلکې خبر باندې شکوله خبر باندې شکول د الله مخته پوښه چې کله الله جزا کې جدا خبره مالک یوم الدین یا کنعبد خاص ته عبادت کوو او یا کنه خاص ته نو دا ول نور درنه خبره نعبد کوم په کا ویل شه چې نعبد ته عبادت کوو انستعين کوم ویل کې دې شه
یو خبره خدا یا کای مکه کده پارش په دې کې لږ درنوال راشي دا خبره معاملې درنه ده او دا په مکی والا عبارت دی ای به د الله عبادت کو غره موزونه به هم کوله روزي به هم نیولې ثابت دي دا حجونه به هم کوله انونه هم دکو دا عمر او عبد الله او عبد الرحمن دا انونه مو لیکن هغه به د الله هم عبادت کو او د باباګان به هم کو د لات منات او د حالات چې ورته پردي شنو کان الله تعالی صالحا یلت سویق لحاجن میم بخاری لیکلی په تفسیر سورۃ النجم کې وښته مبارکه وای دا کار لالات یو د انیک سړیو او چې کله دې مړ شو نو خلکو دا غي جوسه جوړ کړ کوم د عبادت کو نه قضا کوي هغه دا کو درو خلک براته او د وسیدي به الله تعالی قرآن کریم ذکر کړی په خبره خدای وته نه دی ویل ګورین لا ته او ذات یا منات او هبل ته خدای نه دی ویل ګورین یو لسمه سپاره کې سورۃ یونس دا آیتونه موږ ته وځي بیا وګورئ ترجمه په قرآن وجنو کې سورۃ یونس آیت نمبر یو ول اتلسم کې الله وایي ويعبدون من دون الله عبادت کوي د مکه مشرکان بيد الله نه ما دا چال ذرم چې نقصان ور کول شي دیتا کوي عبادتونه کوي ولا ين په نه فائدہ ور کول شي کې عبادت کوي نو چې نه فائدہ ور کوي نقصان بیا عبادت ور کوي بیا غوي د مکه مشرکان عقیده ورم وقالوا ويدي هؤلاء شفعاء عند الله دا الله د ما دا د شفارسیان دی الله سره کوي الله خو دې پوسیږي کوي اوس وای مونږ وو چې کوي خور الله خود دې او دی په وسیله و دا ستاسو مشر بابا د ابو جهل د عقیده و د دکې آیات دلاندې امام رازی یو عالم تیر شوی دی دا کتاب د تفسیر کبیر د دې لاندې غوي وای دغه مشرکان د مکه وای دی دا بابا بوتان جوړ دی دا او دیو شکلونه جوړ کړو ادا عقیده چې کله موږ دې ته سوال وکړو نو دې څنګه سوال الله ته پیش کړي او بیا وای دا رسو خبر ډیر مزره ونذير فی هذا الزمان د مکه د مشرکان د شرک نمونه په زمنګ په زمنګ 900 کال مخکې تیر شو امام رازی یا 900 کال خپل وخت یادي ونذير او مثال د هغه مکه د مشرکان د شرک په هغه زمان په زمنګ په زمانہ کې اشتغال کثیر من الناس مشغول دل خلق بتعظیم قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فيكونون لهم شفعاء عند الله وإذا دې زمانه د شرک د منوي دا چې قبرونو ته مشغول شي په بوتان ته مشغول کنه ا دې قبرونو ته مشغول وي دا به زموږ سوال الله ته پیش کړه دا څنګه وتی دي د دې دغه کیده و دا نه چې باباګان سوال پوره کول شي او دا رنګه 29 پاره کې کړ چې شرک ابتدا شو د آدم بابا په زمانہ د نوح علیه السلام په زمانہ کې د آدم بابا نه لګرستو دا لس پیړۍ تیر شي تر نوح علیه السلام په دې کې د اخیری پیړۍ کې یو 15 باباګان پیدا شو ود سوا یعوس او نصر سورۃ نوح کې آیت نمبر 20 کې وقالوا تذر لا ترنا الهتكم ولا ترنا ود ولا سوا ولا يعوس ونصر نوح علیه السلام خپل کارکردګي پیش کړي او شکایت کوي په خپل قوم چې الله دا داس بدبخت دي زه ته بیان کوم دی وای چې د دې پیرانو ولې چې ګور خپل جتران پرې نه دی ګوره دا وسوا یو او نصر پرې نه دی دا ګور پرې نه دی ګور ټیګو سره نو د دې لاندې امام بخاری لیکلی کان رجال صالحین من قوم نوح علیه السلام دا پینځه چې د نوح علیه السلام د زمانه نه کان خلکو خو هغه به بوت جوړو او زمونږ د قبر جوړي یو ځل د معین الدین چشتی اور سو په هندستان کې دا نهرو ډیرو خيار سره دیول راغلو د چوکاتل دی وا ما ودا ورېدل چې مونږ او دغه یو شان مسلمان خو ما ته پته ما ته ذاتی پته خو مونږ د کړي کړي سجدي کو دی پړې پړې کوي آی بوت خو جوړ کړ نیخ کنه مونږ ایت سجده کو دی پړې پړې دی مړ ته سجده کوي یو شه دی چې قران نیول داغه دقه کې دی اوس لړ سره باباګان ته کنه کوم دا چې زمونږ بیان شوی دی هغه د باباګان نشي ټیک شو کوم دا زمونږ بیان نشي کار دی کی ورسي باباګان ته سجدي دی بقاله بالکل د خپل تلمه د شیخ عبد القادر جیلانی خبر را د کویت او عراق ته مونږ تلیو نو د چې لاړم نو دا غره قرآن ته نو نه ته ما اسه کې د ټیک الحمدلله باباګان ته نو زموږ د خیال نو
خیر موږ دیندار خلک موږ په نور څه کیو نو هغه د ما وکړه چې دی په دومره لوی کوټه وه هغې ته یو دروازه وه چې دننه به شو دا چکر و نو بس چې په مخه به یې کړې هغه دومره خلک په شا نه شي تللی نو یو چکر به د خامخا درکړو ووتو ما باندې خولي را ماته شوې د یارې نه د خفګان ما داسې شو حالانکه مونږ قرآن نه ویل خو بس دوره زما د ذهن کې دا و چې دا خو د موږ طواف کړو دې خلکو او توبې مې وې سجده مونږ څه وکړو نو په بغداد کې دی دغه قبر نورو نو اوته ورشه دلته ورشه دی په بوته ورشه پته وته ولګي ګندغه سید ابي حجور رحمت الله علیه کوم چې لاور کړي چې دی ته داتا گنج بخش د خدای نومونه ولای شي هغه لا ورشه وګوري اګه با خیر سجدي کوي دا نو یا کنا ولو خاص عبادت کوم د مکه مشرکان غونې کنو چې موږ تاسو ستان به عبادت کو د بلون کوي نه موږ یو استا کوم و یا کنستین خاص تانه مدد غواړو موږ دغه مکه مشرکان الله نه مغخته او د بابا نه به مغخته بلکې سید محمود آلوسی رحمت الله علیه دا کتاب روح المانی آئے کہ اقلی کی په تفسیر سورۃ یونس آیت نمبر 2 کې غالبا اقلی کی وای هغه د اکرام رضی الله ایمان کیسه دا ذکر کوي اکرام رضی الله عنه د ابو جهل دیو کله چې مکه فتح شو انو کوم چې نبی اسلام خصوصي دشمنان نه تختیدل او کوم چې داسې درمیانه غنو نه پاتیو نو چې ایمان راکړه چې ایمان نور نو نبی اسلام دغه نکو خدای دې کړه اکرام رضی الله عنه د ابو جهل دیو دوی خډیر نقصان نبی اسلام له ورکړو او سخت دشمنی و نو دې یې چې مال سره وضعیت وکي او خدای چې مسلمانه پات شو غلاړه نشو او مسلمانه شو دې چې په کشتای کې سور شو نو کشتای په ګرداب کون خطا ډوبېدا نو ملاح وی چې ایها الناس ادعوا ربکم او خلقو الله دعا وغواړي دعا ته ول الله ته او منات او ذا او دې څه به داس کار نه بدن تجربه رنګ خو ډیر کول نه پلار دی قصد دغه مونږ چې په دریاب کې چرته بابا ته आवाज کړم بابا اندر رسته کشتای دغه ډوبه شي دا اکل چې مونږ الله ته आवाज کړم کشتای بچ شوی دا د ویخه د پړه کې وی چې الله قسم وکړو که چرته بچ شوما انزه وزما او محمد صاحب په لاس خپل لاس کې زما یقین دې چې ماته به ایسو نه وای ا خدای کشتای بچ د نیخ کور سره کور ته خد ته وی د چلو چرته وی نبی اسلام څنګه محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته الله ما ځان صفاقته دغه راغلی سفر نه خیر دوله عمل کپڑے واچولې چې روان شو نبی اسلام تعالی نبی اسلام ته اجازه کوم خبره تا مونږ ته په اوچا کړو خو موږ نه منل هغه ما په دریاب کې ومنه ایمان را بیا هغه دور بهادرو چې ته بیا خپل په جنگ غزوه موته کې غالبا بیا هغه شهید شوم دی د بارک راځي چې دی او خالد بن ولید او عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه دا درې چې په کافر باورله د کافرانو د سرونو په هوا کې د شان لوتل یو چکر به پیون ل شل کسان 50 کسان په یو چکر غواړه ختم دی کړو نو اکرام رضی الله عنه په دغه باندې سید محمود آلوسی وای فبالله عليك يا قاری ستاره په الله باندې قسم دې الله کتاب لوستون کیا چې دا هغه زمانه د مشرکان خدا عقیده وا چې په دریاب کې الله مات کو او د دې ستاسو د دې 300 کال مخکې تیر شوی دا سید محمود آلوسی رحمت الله علیه استاد مسلمانانو سره دا عقیده ده چې په دریاب کې شیخ عبدالقادر جیلانی سره بچ کړي اوس هم د 12 کال بیړای راځي وکنه اسه سوچ خو ده د نوح علیہ السلام د یونس علیہ السلام واقعا الله بیانې یونس علیہ السلام چې او کشتای ته سور شو کشتای ډوبېدو شو پیغمبر دی هغه ملا خو یو کس زیات شو هغه د کوزیږي نه ته باندې کوزیږي نو اس کې واچو کوره واچو کې د نوح علیہ السلام نور خبره دا وا پیغمبر کشتای کې سور شو کشتای ډوبېدو شو او شیخ عبدالقادر جیلانی چې یو امتی دی هغه امتی د 12 کال ډوبه کشته راځته هغه څه دا خبر نه و د 12 کال بیړای د توحید غرسته و هغه کې شرکیات او ډیر د شیګان اقتدارو نو هغه د توحید دا بیړای د نن د توحید بیړای د مولیانو ډوبه کړی دا که توحید څوک بنینه یاره ما تاسو وای په ایمان وای دا د توحید نوم چې د مولیانو خو لري وای اینی دی ورته کنه دور د ایماندار خدا دی کنه ادا به موږ جنت هغه دوه علماء په خبره ما دا علماء دي دا غل دي تا نه ایمان پټه دا ذات غل دی
نور به یو غل دی هغه 10 روپۍ پټوي که نه او دې غل چې تا نه ایمان پټ کړی دی چې دو ټول نه قیمتي شی دی هغه تا نه علما دته موږ دلته د علما نو علما موږ د خپل ماشومان ته هم دا علما دي د کني دي چې اوسره قرآن نه بیانوي توحید نشي بیانول یې نه عالم د پیغمبر وارث دی نه د پیغمبر وارث نه بالکل نو هغه وایي ستاسو په الله باندې قسمي چې په دې حیثیت باندې چې یو سړی دی هغه په دریاب کې الله ته یا الله موږ بچ کړي بل سړی دی چې په اوچا کې مې په دریاب کې پلان کې بابا تاسو وایي کوم یو پکې ښه ایمان وال دی وایي کوم یو پکې ښه ایمان دا د مکې دا مشرک چې هغه په دریاب کې یا الله مدد او دې په دریاب یا بابا مدد دې کوم یو خو مسلمان وایي خیر یې ما دا چې کوم په دریاب کې دې خدای نه خده کنه په خلی لا اله الا الله نه دی ویلي ورنه کې خو په هده په دې ادا چې او چې دوه کار بیره دا مسلمان دی دا نیا کنه څنګه خاص تان مدغور بل چانه نه په قران خو دوه کم از کم 32 بار هر مسلمان چې موضوع کوي او سره د سنت موقده او سره نو دوه سره جوړیږي لکه څلور د سحر دوه فرض او دوه سنت دا پکې ویل کېږي دا صورت او لس د ماسپخین څلور فرض شپږ سنت نو څلور او لس سوار شو او څلور د مازدیګر راکیم ده نو اتل شو نو بیا 15 د ماخام شو نو درې شو بیا نه د ماسخوتان 32 دوه د الله وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعين ا بیا بل تر ما دا مسلمان د تاسو وای خیر د تاسو په فتوا نه کوم یو سره په موس کې دا چې ایاک نعبد بیا قبر ته ټیټیږي دا مسلمان دی وای خیر زه هم نه مسلمان که څوک مسلمان صاحب راځي چې موږ سره خبرو کوو او چې ته یا خاص تا نه بل غواړو چې د بل نه مدد غواړي مړی نه مدد غواړي اجوانده خو پرې ده امدا مسلمان دی چریم نه دا د ټولو اسمانو کتابونو چوړ د آیات یا کنا عبدو یا کدی خو نه خبر شوي بلکې دا وظیفه کوي غټه وظیفه دا وای ته بیا وګوره یا کنا عبدو چې تعالی ارسل الله درکې ان صراط المستقیم الله مضبوط کې پلار نه غواړي لار نه قرآن دی لار نه توحید دی لار نه سنت دی الله مضبوط کې قرآن ته کې نه کنه الله مضبوط کې توحید باندې توحید معنی نه پوي کې پینانو الله مضبوط کې پسوندا په موس کې توای ته قرآن ته کې نه ته توحید معنی ته سنت باندې عمل کې غم کې قاعده کې صراط الذین پلار دا کسان چې نام په تاکړه دی الله چې هغه څوک دي پیغمبران دي صدیقین شهدا صالحین دي الله دغه خلکو په لار مضبوط کړي د پیغمبر لار ته معلومه ده ته بوس کوه د ابراهیم السلام لار ته معلومه نه پلار ته حق ویلی باچا ته مخ ته ولار دی باچا ته ولار مخ ته اورته د انګل د لار ته په بچی باندې چاړي خپل بچي قران نه نشي راوسته یره بیا به دنیوي سبق به خرابي نو ستاسو ایمان دی موږ کې سوای صراط الذین انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم نه پلار دا کسانو باندې پیغمبرانو حالات دی قران کې وګورئ نوح علیہ السلام دا نبی اسلام څور تکلیف تیر کړی دي لکه څنګه زمانه مکه ملګری وي چې مکه نه وته نوې جوړل چې الله اے مکه ته خو دې ما ته محبوب ما د نکاح کله وي د ما نکانو قبرونه درکې او دلته ما شمال تیر کړی خو یو په قرآن دی په ته اوس کافرانو چې ته په قرآن غیر بدلو آیا بدل نمود دو چانس ایت دی دا دین پرې دی د خپل طریقه یا بوزي نو د قرآن نه پرې د غسینی سره لګول د روان شو او کله پریخره مکه غو نه خارې پریخره نو ته د پیغمبر سندار چې ګوري ته دلته قرآن د سینې سره نه لګې نو ته اته وای په مسکه غیر المغضوب علیهم نه په لار راکاته چې غضب پښو چې هغه سره پوی نه روانه کله کنه کار مولا هغه د معنی کې يهود دي نمونه وا دې د معنی کې دي نمونه زیما داد تاسو ټول چې په قران کریم باندې پوه شي عمل پنه کې ته مغضوب علیهم ته دې زمانه يهودي ښا موږ دا نه استه کچر د خلاف کوم ما ته وای ته يهودي بالکل زه نه خپکم چې کوم په قران عمل نه کوي په سنت وته يهودي ولی خپکیږي څوک به خبره وای علما دا علما دي علما د بعد نو ته علما عالم شن بد سامه بیا مستاد پاکو خیر خو ته علم دعوا کې او لګي بدمعشان لا دای تایید کوي ته دعاګانې کوي نو ته عالم قرآن دې چا څنګه خېله په تونه ته عمل ستان نشته ته په پټکی باندې ملا شو دا پټکی استاد هغه نمبر پلیټ دی ما زمو عالم استاد مو هغه
وې دا مولا نه وې دې پټکی باندې تنګي وې دې چې کور ته دا څه چې پریږي که سټو ته ورته کنه هله تر نو ما سره پتر جو تنګي وې چې نه پتر نو بیا هو د بیا څو ګملانو ما نه دی وای کنه وتا وې چې نه وای وتا نه په بس کې چيزي انستا کړ چا ور کړه معنا تا چې مخلص وګړي چې تا یې دا 100 روپیا ولا دا زکات معنا وې دا خو نمبر پلیټ لکه څنګه چې ټیکسي خپل نمبر پلیټ دی او د پرایویټ غاړي خپل نمبر پلیټ نو دا دې نمبر پلیټ لګولې خامو دې څه ما 100 روپیا زکات وای خدای دې واخه الانګ دې دغه ډیر مالداري په بس کې بناسي انده با دې به زرو د 500 روپیا کرای به دې به زرو مولوی سره نو نو ستاسو چرته شي چا ویلي وې دا دې په دې تنگ دي وې دا دې نمبر پلیټ ته په نمبر پلیټ باندې هته مولا نش جوړ دي مولا بستاغه کاری علماء ورث الانبیاء علماء پیغمبرانو ورثات پس کې انهم لم يتركوا پیغمبران چې کوم انهم يورثوا لم يورثوا درهم ولا دینارا اغه دینارونه درهمونه نه پاره انهم ورث العلم اين علم پارشوره علم د الله کتاب نو تا چې قرآن نو خو قرآن نه کې سره مولا نه ته عالم نه نو داغه موضوع علم دي چې په قرآن عمل نشته مونږ الله دې دلار نه تعالی چې موږ ورپسې کینم بیا وایا نیت وکړه الله دې موضوع علم پته دا الله کتاب خلق پټ کړ الله د موږ بدو شي خان ولا ضالین انا په لار د حیران فرشان چې موږ چا پسلار شو امين دا الله دې قبول کړي موږ له اعمال توفیق راکړي الله دا حکم ملګری چې قرآن بیان کړي ولا سهیل د په کور کې د په بچو کې د پرونو خوین کې الله خیر او برکات واچي په پلار کې دا رنګ نن چې کملکان راغلي قرآن لا کوم زنانه راغلي دي الله دې په کورونو خیر واچي او کوم چې د ناسو خاص کړه سو کاله الله دې په کورونو کې ډیر خیر نه واچي نن چې کوم راغلي غریبانان دي الله ته پته موږ ټول غریبانان ته محتاج یو د ټولو جتونه شته او موږ ته معلوم نه دي موږ خپلوم ډیر نه معلوم الله چې سور راغلي چا ضرورتونه جایز ضرورتونه ټول الله ته پوره کې د خپل کتاب د ورکوي دی وسیله مني خدا دا د قرآن د وسیله کوي چې قرآن تکینه اصل صدر دار لپاره نو کدا عمل ته مقبولي د دې په وسیله باندې الله دې ټول جتونه پر کې لومبه جزات هم الله پاکه چې دې ته قرآن خبره نور چې ضرورتونه غوړه پوره کا چې بیماری وي کجا دښمنۍ په دوستای کې ولا بدل کې کچا بچی نه الله تعالی نه کان سے خدای خان بچی ورکه په دې ملک الله امن راولي الله مسلمانانو کې اتفاق اتحاد دې ملک الله خو علماء پیدا کړي ستاره کتاب درغو کوي دې ملک خو بادشاہان او وزیران راولي چې ستاره کتاب تابعدار خلک په دې ملک رڼاګان راشي په ملک برکات پیدا شي مبارک چې زما تر ټول چې چا ختم کړل ټول ته مبارک دي اورې یو خبره اورې خبره دا ته جنکای دي د ناصرپور جنای د رئیس الفاتحه افتتاح غمون کړه او دا شغل پورا والا یو جنای دا داغه درې درسونه دي او داغه هغه مشا دا به پیر قیوم والا ساده دا د کله خپل ودی کو صفاتحه درخواست شوه د جبري خصوصي دوا ټول فاتحه بعد ټول دی الله دې توفیق ورکړي او الله پاک دې دینه قران کریم بل تورث امين